زر به درته وایم چې ګرمي ده کنه مختصر الفاظو کې به درته وایم المولود على الفطره حدیث کې راځي کل مولود یولد على الفطره هر ماشوم په فطرت د اسلام پیدا کیږي دا ماشومان ټول فطری مسلمانان دي حدیث کې راځي فابواه يهودانه بیا چې دا لوی شي غټ شي نو مور او پلار تینه يهودي جوړ کی او یمجسانه یاترنه مجوسی جوړ کی فابواه يهودانه وينصرانه یاترنه نصرانی جوړ خدا فطری ټول ماشومان چې دي دا مسلمانان دي او دا چې مړ شي دا ټول به جنت ته ځي د کافرانو ماشومان دي که د مسلمانانو ماشومان دا به جنت ته ځي دې کې اختلاف شته خو خلاصه دا چې المولود على الفطره یعنی ماشومان دا المولود على الفطره دا په دوه قسم دي یو المعرضو یو المطيعو المولود على الفطره په دوه قسم دي شابسي یو المعرض یو دا چې دا لوی شي اعراض وکي غټ شي کافر شي یا فاسق شي دویم دا چې المطيع د چې لوی او غټ شي نو دا الله اطاعت شروع کی نو المولود على الفطره په دوه قسم شو شابسي اوله المعرض دوهم شابسي المطيع نو المولود على الفطره په دوه قسم شو المعرض او المطيع المطيع په دوه قسمه ده یو الکامل کامل مطيع دویم نفس المطيع مطيع بیا په دوه قسمه ده کامل مطيع او نفس مطيع نو څو قسمه شو انسانان ټول درې قسمه شو ګور المولود على الفطره باول کې په دوه قسمه دي یو المعرضو دي په دې غټ غټ کې دا دي کې تقسیم نه کوو دویم المطيع ده په دې کې تقسیم کوو یو المطيع الکامل ده یو نفس مطيع ده خوش ان شاء الله نو درې قسم شو یو معرض المولود على الفطره په درې قسم شو یو معرض یو المطيع الكامل او بل شابسي نفس مطيع نو دلته اوس ګوره د متن ته مطيع کامل داسې ذکر کړي فمن كان له قلب دا د مطيع کامل بیان فمن كان له قلب دا څوک بیانای مطيع کامل او القى السمع وهو شهيد دا نفس مطيع بیانې خوښ مطيع کامل بیان کړو نفس مطيع بیان کړو دا مطيع کامل او نفس مطيع چې ده فهو في الدارين حميد وسعيد دا من دا هو ضمیر دی من تراجه ده چې دا دوا مطيعان ورلاندې راغلي نو دا چې د پدارینو کې حمید صفت کړي شوی ده او نیک بخت ده او د معرض بیان کوي ومن لم يرفع اليه راسه او چا چې ورته سر اوچت نکړو واطفأ ان براسه خپل دیوې مړکړه هغه د فطرت دیوې مړکړه يعيش زميما دا په دې دنیا کې ژوند کوي خو مسموم وي وسيصلى سعيرا واخرت کې به جهنم ته ده ولګي عبارت دا سیم لګولې شيخه یو مجتهد ده بل مقلد ده بل غیر مقلد ده یو مجتهد ده فمن كان له قلب دا مجتهد بیان یو مقلد ده او القى السمع وهو شهيد وغي خیر مجتهد ده په اجتهادیاتو کې نو دا مقلد شو دا مجتهد او مقلد چې ده فی الدارین حمید و سعید دا مقلد او مجتهد په دواړو دارینو کې حمید او سعید ده او دریم خیر مقلد ده ومن لم يرفع اليه راسه سر بالکل نه ده اوچت کړي نخبل مجتهد ده نه سر اوچت کړو د مجتهد خبره ده دا غیر مقلد اولانه غیر مقلد شیطان غیر مقلد او غیر مقلد دي ته وي خچ نه مجتهد نه مقلد دي ته غیر مقلد د غیر مقلد تعریف دې زده ده چاته وي چې نه مجتهد نه مقلد لکه یو امام ده نور مقتدیان دي یو بل کس دلته دروازه کې ولاړ دی نه امام دی نه مقتدی دی امام تم کنځلي کوي مقتدیانو تم کوي دغه غیر مقلد دی نو دا امام داسې دی لکه مجتهد دا مقتدیان داسې دي لکه مقلدین او هغه دروازه کې کنځلمار داسې دی لکه غیر مقلد نه امام دی نه مجتهد پوه شو یا یو پیلوټ دی د جاز یو پیلوټ دی پایلوټ یو سپرلی ده او یو دریم کس داسې منډي وهي نه پیلوټ ته نه سپرلی ده نو دا مثال د غیر مقلد دی پوه شو یا بل مثال د غیر مقلد درته وایم یو درې وړاندې دي درې کس دي وړاندې دي
ړانده دا معنا چې مجتهدین نه دي. دا یو ړوند کراچۍ ته روان دی خپل سر باندې، چې خپل سر باندې روان دی دا به چېرته ځنګلو کې زمریان خوري، دا به مړ کېږي، چا نه تپوس نه کوي، خپله روان دی. دا د دې وابي ملایانو مثال دی. وابي ملایان په خپله روان دي، مجتهدینو نه تپوس نه کوي، خپله روان دي. نو ټولو ځان کافر کړی دی. امین الله خو ځان کافر کړی دی. امین الله وایي زنا درې قسمه ده، درې قسم زنا د انبیاو ده. دې ته چې څوک کفر نه وایم کافر کي. زنا درې قسمه ده، وایي درېم قسم د انبیاو ده. معاذ دا د کفر خبره ده که نه ده؟ نو دا په خپله روان دی، ړوند دی، مجتهد نه دی او په خپله کراچۍ ته ځي. دا تباه کېږي، ځان یې تباه کړو، ځان یې کافر کړو. په کار دی چې توبه وباسي. دویم داسې ړوند دی چې کراچۍ ته ځي خو بل ړوند ته لاس ورکړی دی. دا د امین الله پیروان دي. امین الله مړوند دی، دا پیروان یې مړانده دي. یو ړوند بل ړوند ته لاس ورکړی، دواړه کراچۍ ته تباه کېږي که نه؟ د امین الله خپله ړوند دی او دا نور بتعو بتعو خو هسې نه مړانده دي. دوی د یو ړوند بل ړوند ته لاس ورکړی. دریم چې دی ړوند دی خو پوه رهبلد خیرخوا رهنما ته لاس ورکړی. رهنما دی، پوه دی، رهبلد دی، خیرخوا دی. داسې سړي ته لاس ورکړی چې ما کراچۍ ته بوځه، دا به منزل ته رسېږي. دا مونږ یو. مونږ ټیک ده په اجتهادیاتو کې استنباط نه شو کولی، ړانده یو که نه، استنباط نه شو کولی. خو چا ته هم لاس ورکړی دی؟ امام صاحب ته. امام صاحب په اجماع سره پوه دی، په اجماع خیرخوا دی او په اجماع مجتهد دی، سپیشلیست دی. اجماع ورته دلیل دی. نو دا به منزل ته رسېږي. نو فمن کان له قلب، دا مجتهد دا خو منزل ته رسېږي. اسنم دا خو بنا دی. او القى السمع وهو شهید، غوږ کې خود دا بنا نه دی. خپل په اجتهادیاتو کې استنباط نشي کولای، خو مجتهد پسې خو روان دی کنه، ړوند دی خو بنا پسې روان دی. نو دا دواړه سعید و حمید. ومن لم يرفع الیه رأسه، او سری اوچت نه کړو. سری اوچت نه کړو دا مطلب چې نه خپل پوه دی نه د بل پوه پسې ځي. نو دا فی الدارین دا چې دی واطفأ نبراسه یعیش ذمیما وسیصلی سعیرا، دا به په دې دنیا کې ژوند کوي مذمومه او آخرت کې به جهنم ته داخليږي. دې باندې خو پوه شو ان شاء الله. مختصر تحقیق ما درته داسې کړو چې یو معرض دی، یو مطیع دی. مطیع به یو مطیع کامل دی، یو نفسي مطیع دی. فیا واجب الوجود، نو یا هغه ذات چې ته واجب الوجود، ویا فائز الجود، او یا راتویون کې د سخا، ویا غایت کل مقصود، او اے انتها د هر مطلوب. صلی علیه په پیغمبر علیه السلام باندې رحمتونه نازل کا، صلات انداز رحمتونه توازی چې دا مساوی شي غناءه د نفع د پیغمبر علیه السلام سره، وتجازی عناءه، او دا بدل شي د مشقتونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، وعلى من اعانه، او هغه چا باندې رحمتونه نازل کا چې د پیغمبر علیه السلام سره کومک کړي قولا و فعلا، وقرر تبیانه، او بیان کړي دي، مضبوط کړي دي بیانات د پیغمبر علیه السلام تقریرا په بیانولو، وافد علینا، او یا الله راواړه و په مونږ باندې من برکاتهم د دوی د برکاتونه، واسلک بنا مسالک کراماتهم، او مونږ روان کا په اغلارو د عزتونو د دوی، وسلم علیهم وعلینا، او په مونږ سلام یا الله پاک مونږ سالم کا او غویم سالم کا تسلیما کثیرا وبعد.